سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا ضحية. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د جمعې مبارک ورځ ده او د ربيع الاول مبارک میاشت. په دې میاشت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش شوه ده. نو زمنګ موضوع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق. عزیزانو څنګه چې دا خزي میک اپ کوي ځان تیاری دا ذکر کوي چې زه ښایسته ښکاره شم. څنګه چې سړی ښایسته جامې اچوي او ښایسته ټوپۍ واچوي ښایسته ګړۍ واچوي دا دې دپاره کوي چې زه ښایسته ښکاره شم. نو ښځې میک اپ کوي که سړي کوي دا ټول د خپل د ښایست دپاره کوي. نو همدغه رنګي اخلاق سره هم انسان ښایسته ښکاري. د اخلاقو سره انسان ښایسته کیږي. او بیا تاسو ته زه یو خبره وکم دا کم میک اپ چې ښځې کوي دا کم سړي چې کریم ولګوي دا په اوبو سره هم لرې کیږي. دا که لږ سړی بوډا شي بیا ورسره ښایسته هم نه ښکاري. او دا کم میک اپ چې د الله د طرفه دی دا کم ښایست چې الله په اخلاقو درکوي اخلاق دې برابر وي دا په اوبو سره هم نه ځي. اخلاق دې برابر وي دا ښایست په عمر سره هم نه ختمیږي. څومره چې د عمر زیاتیږي خلک به در سره محبت کوي. څومره چې د اخلاق ښیي عمر دې څومره زیاتیږي خلک به در سره نور هم محبت کوي. چې ته د شپېتو کالو ته رسیږي او اخلاق دې نور هم ښیي خلک به در سره نور هم محبت کوي. نو دا اخلاق داسې ښایست دی چې دا ختمیږي نه تر مرګه پورې به تا کې نور هم ښایست زیاتی. او که تا کې اخلاق صحیح نه وي نو تا نه بیا سړی لرې تښتي. بیا در سره څوک لاس هم نه میلاوئ چې خلک دې ګوري وایي داسې سپی انسان دی وایي د خوله پسې وایي سپی تړلی دی. نو دې دپاره خپل اخلاق درست کو. من که د خپل د نورو ښایستونو اهتمام کو د هغې خیال ساتو
دا داسې ښایست ده چې د دین اهمه حصه ده. اخلاق د دین اهمه حصه ده. دا ځان کې راولو چې موږ او تاسو معاشرې ته ښایسته ښکاره شو، موږ او تاسو علاقې ته ښایسته ښکاره شو، موږ او تاسو خپل کور والو ته ښایسته ښکاره شو. دا اخلاق درې مرتبې دي، درې قسمه اخلاق دي. یو ته ویل کېږي اخلاق حسنه، یو ته ویل کېږي اخلاق کریمه، او یو ته ویل کېږي اخلاق عظیمه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله اخلاق حسنه ورکړو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کوم قوم چې هغه ته حکم د اخلاق حسنه. اوس اخلاق حسنه څه ته ویل کېږي؟ چې چا در سره بد وکړه هغه سره د هغې د بد مطابق بد وکړه. چا سپېړه درکړه، سپېړه ورکړه، ډېر غټه سلو سپېړه درکړه، ته غټه سپېړه ورنه کړي، تم سلو ورکړه. سوکې درکړه، سلو سوک ورکړه. په قرآن کې راځي وکتبنا علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. دا د موسی علیه السلام اخلاق د هغې د قومه. هغوی سره به چې چا څه کوو هماغه رنګې جواب به ورکو، ډېر تیز جواب به نه ورکو. که چا به سلو سپېړه سلو به خوړه. په قرآن کې راغلي دا د یهودیانو او د موسی علیه السلام ته د دې اخلاق تلقین شوی. یو اخلاق کریمه ده، چا درته بد ویلې هغه معاف کا. دا اخلاق الله پاک عیسی علیه السلام او د هغې قوم ته ورکړی. هغوی سره به چې چا بد وکړه نو هغه له به یې څه ویلې نه معاف به یې کړو. نو دا دویمه مرتبه د اخلاق کریمه دا الله عیسی علیه السلام او د هغې قوم ته ورکړی دی. یو وارې و عیسی علیه السلام ولاړو، یو کس ورته ډېرې ردې بدې ویلې او عیسی علیه السلام ورته هېڅ څه ونه ویلې. یو بل کس ورته آواز وکړه چې ای د الله پیغمبره ته خو تا له ډېرې خبرې وکړې سختې سختې. ورته وایي په لوښي کې چې دننه څه وي هغه بهر راوځي، په لوښي کې چې دننه څه وي هغه بهر راوځي. د دې دننه به ګندګي وي ځکه داسې خبرې کوي. زما دننه لوښی پاک دی، لوښي کې دننه هر څه پاک دی، ځکه زما خولې ته دا ردې بدې نه راځي. نو یو اخلاق حسنه شو، دا موسی علیه السلام او د هغې قوم ته ورکړی شوی. یو اخلاق کریمه شو، یو اخلاق عظیمه شو، دا الله نبی علیه السلام او د هغې قوم ته ورکړی دی. اخلاق عظیمه دې ته ویلی کېږي چې یو سړی تا سره بد وکړي تا هغه سره ښه وکړي. یو سړی تا سره بد وکړي تا هغه سره ښه وکړي، معاف خو الا معاف کړي، ښه ورسره وکړي. دا اخلاق او دا نبی علیه السلام او د هغې قوم ته ورکړی شوی. زمونږ په شریعت کې د درې واړو اجازت شته. د موسی علیه السلام د اخلاقو اجازت هم شته، اخلاق حسنه. چا در سره بد وکړه هغه سره د بد مطابق بد وکړه. چا درته مړی وکړه د هغې مطابق چې کوم دی عدالت په فیصله کوي، قاضي په فیصله کوي، د هغې مطابق به هغه نه چې کوم دی بدله اخلي. چا درله سپېړه درکړه سپېړه به ورکړي، چا درله سترګه وویسته سترګه به ترې وباسي. او د اخلاق کریمه موږ ته اجازت شته دی چې چا درته بد وویل معاف یې کړه. او د اخلاق عظیمه چې کوم د نبی علیه السلام او زموږ اخلاق موږ ته حواله شوي هغه کې دا د چا سره بد وکړه هغه سره به ښه کړي. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي صل من قطعک. نبی علیه السلام د اخلاق عظیمه سره متصف دی. څه وایي صل، ته یو ځای شه، ته یو ځای شه هغه خلکو سره من قطعک تا سره قطع تعلق ساتي. ستا تره دی وراره دی رور دی تا سره قطع تعلق کوي، تعلق د سره نه ساتي. سل ته ورسره ملاویږه، ته ورسره تعلق ښه ساته. واعفو عمن ظلمک، اخلاق عظیمه ته ګورئ. کوم سړی در سره ظلم کوي واعفو معافي ورته وکړه. واحسن الی من اساء الیک، کوم سړی تا سره بد کوي ته ورسره ښه وکړه. دا د نبی علیه السلام اخلاق. او نبی علیه السلام د دې اخلاقو تعلیم مو تا ته راکوي. نبی علیه السلام به دعا کوله. حضرت عبدالله ابن عمر سے فرمائی نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی اسألک الصحة، یا الله زتانه صحت غواړم، والعافیة د معافی د عافیت معامله درنه غواړم، وحسن الخلق او خسته اخلاق درنه غواړم. نبی علیہ السلام فرمائی
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ز الله را لګلم چې د اخلاق ټول طرفونه پوره کما ز چې را لګلې شوم د اخلاق د پاره دا د نبی له صلوات و سلام اخلاق صرف بارني خلکو سره نه صرف صحابه سره نه صرف د کافرانو سره نه صرف په کور کې نه صرف په علاقه کې نه ارض کې د نبی له سلام اخلاق قابل دید و قابل تعریف و قابل فضیلت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ټیم کې مسلمان نو چې نبی علیہ السلام هجرت کولو مدینه منورې ته د کعبی چابیان عثمان ابن طلحہ سے سره نبی علیہ السلام مدینه منورې ته تله د تراغه ورته وی سیبا یو 2 رکعات موس په کعبه کې کوم 2 رکعات دورته ویلي چې مونږ تا دلته نو باسو او ته 2 رکعات مونږ نه غوښتنه کې ورته وی اے عثمان داسې ورځ براشي چې ستا په ځی باندې به زه ولاړم زما په ځی به ته ولاړې بیا به څه کې په خندا شو چې داسې وخت نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړ چې کله فتح مکه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانه انداز کې راغی وانت حل بهذا البلد تب فاتحانه انداز کې په دې خار کې راځي نبی علیہ السلام چې کله راغله تپوس یو کچ د کعبه چابیانه چا سره وای دا خود عثمان ابن طلحہ رضی الله تعالی عنہ دا خدا غسر دی وای خروي غواړي ورته وای دا چابیانه حواله کا وای تا ته ما یو ټکی کړو چې داسې وخت براشي چې ته به زما په زبان دی ولاړې زبستا په زبان دی ولاړې ما تا ما ته د 2 رکعاتو اجازه را نه کا ته بیا هغه ټیم سکے وای تا ویلو چې هغه ټیم باندې راځي دا د الله لس کاله پس فاتحانه انداز کې زرا وستم داسې انداز کې را وستم چې تاسو ټول ما ته سر ټیټ کا اوس بسکه هغه ورته وای یا رسول الله بس زپوی نو منو چابیان ورته حواله کی نبی علیہ السلام حکم کو ټول بوتان په کعبه کې چې پراتی دا ټول ختم کړي ماته کړي او نبی علیہ السلام بیا ته आवाज کوي راشه وای دا چابیان ځان سره واپس کیدا وای ورته اخلاق مظاهره ته ګوري وای دا چابیان ځان سره واپس کیدا عثمان ابن طلحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وای یا رسول الله اے دا الله رسوله تا خو ما ته چابیان راکې چې کعبه ور سره کولاویږي زما زړه د پاره ما ته چابیان راکا ما ته کلمه وایا لا اله الا الله محمد رسول